الله پاک دې زموږ په دې ملک خپل رحم او فضل وکړي. یو طرف ته غریبیانې دي، بل طرف ته ډېره زیاته مهنګایي ده، بل طرف ته د الله پاک داسې عذابونه دي. الله پاک دې زموږ د مسلمانانو مل شي. په پړانغار کې چې کوم توفاني باران وشو او ډېرې زیاتې اوبه رابېږي، یقینا یو طرف ته باران وشو او طوفان هم راغی، بل طرف ته دا کس دی خبر شوم په ده لاچي را پرېوتو او وفات شو. نو دا غم الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ډېر زیات خفه شو، قسم په رب چې ډېر زیات خفه شو. ځوان هلک دی او ښایسته هلک دی. الله پاک دې دوی له جنتونه ورکړي. الله پاک دې مور او پلار ټول خاندان او د زړه صبر ورکړي. او بقایا چې کوم دی موږ به دواګو یو. الله پاک دې زموږ په پړانغار خپل رحم وکړي. ولې چې خلکو ټماټر کري، خلکو ته بیانې شوي، خلکو فصلونه کرلي دي او داسې عذابونه پرې راغلي، داسې اوبه پرې راغلی دي. یقینا کمې چې د نن نه تقریبا څه ډېر وخت مخکې 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی و، د هغې نه هم ډېرې اوبه راغلي دي. نو الله پاک دې زموږ په دې ملک خپل رحم او فضل وکړي. موږ به دواګو یو، دواګانې به کوو او الله پاک دې وکړي چې چا فصلونه هم دې خراب شوي. باران خو ډېر زیات وشو، طوفانونه هم راغلل، خو الله پاک دې د چا فصلونه هم چې کوم دی سروسخان ورته نه رسېدلی. او الله پاک دې دوی له د زړه صبر ورکړي. الله پاک دې دا ماشوم وبخي. او ډېره ګرانه ده، یو طرف ته طوفان او باران او بل طرف ته داسې حادثه راشي. نو الله پاک دې چاته هم داسې نه ښایي.